نهي عن البول فيها چې منع کړی شوی د بول نه فيها په دې مواضعو کې هغه مواضع چې هغه مواضع هغې کې منع کړی شوې ده نهي راغلي د چا نه د مواضعو ثلاثو نه نهي د مواضعو ثلاثو درې ځایونو کې نبي علیه الصلاة والسلام منع کړې ده درې ځایونو دا منع چې پیغمبر علیه السلام کړې ده په چا کې په دې درې ځایونو کې یا د ازدحام د خلقو د وجې نه چې خلق ازدحام دی ډېر دي هلته بول مه کوه ولې ځکه دلته کشف د عورت لازمیږي کشف د عورت یا دا درې ځایونو کې بول مه کوه ځکه دې ته د خلقو حاجت دی خلقو حاجت او ضرورت دی ازدحام د خلقو د وجې نه کشف د عورت لازمیږي یا حاجت د خلقو دی او یا لازمیږي نجاست د دې مواضعو دا مواضع نجس کېږي نو دې وجې نه دې ځایونو نه منع شوې ده وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر بن قتيبة بن سعيد دا قتيبة بن سعيد بن جميل یا ابو رجاء کنیه ده دا قتيبة بن سعيد بغلاني دی دې نوم یحیی دی یا علي دی دا قتيبه لقب دی دا ثقه او ثبت راوي دی 240 کې چې دا وفات شوی دی قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اسماعيل بن جعفر ابن كثير انصاري له زرقي جیسے قراوی له بغداد تر راغلی او بغداد چې په تر دې حد پورې چې دا په یو سل اتیا کې وفات شوی دی هغه روایت نقل کوي د چانا د علاء ابن عبد الرحمن نا علاء ابن عبد الرحمن د اغین روایت دا نقل کوي د علاء ابن عبد الرحمن ابن یعقوب قرفی له ابو شبلی کنیه د مدینه منوره له صادق کې جنو داراوی له صادق راوی له کله کله پر روایتو کې وهم کړی دی ابن معین وی د دې حدیث حجت نه دی امام ترمذی وی دا ثقه دی په دې د اهل حدیث باندې یو سل دو دیش کی حدیث نه بعد وفات شوی دی عن ابيه روایت کې د چانه د خپل پلارنا دا عبد الرحمن بن یعقوب جوهانی دی دا تابعی دی دا ابو هريره په شاګردانو کې دی روایت نقل کوي دا ابو هريره قال ابو هريره وی ان النبي الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام قال ویلی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر السلام قال فرمایلی اتقوا اللاعنین ځان وساتئ د دوه لاعنیننا ځان وساتئ اتقوا ځان وساتئ اللاعنین د دوه سیدونو نه دوه امریننا چې جالبین د لعن دی لعنت ځان تراکاږي دا دوه سیدونه دي حاملین دي خلق لرا دا دعوت ورکی دی طرف تا دا دو سیزونا چا دا کار اوکا نو خلوتا کنزلی کئی خلف بان لعنت ویا یا عادت دا خلق جاری دی لعنین چه دا دو کارا چا اوکنا عادت دا خلق جاری دی خلف بان لعنت ویا دا دوال کارونا دا سبب دی دا پارا گردیگی نو ذکر اضافت دا لعن دی دوال دور کر دا دوال دور دا زینو په لعنت نه وای خو لعنت په خلوي خدا دو زینا دا سبب د لعنت د خلقو ګرځيږي دا دوه زینا سبب د دې لعنت د پاره دي ځکه اضافه د لعنت دي دو زینو ته وکا او یا دلتا دا لعن په معنا د مرحوم سره دي اتقوا الامرين المرحوم فاعلهما دا ځان مساتي دو امرینونه چې د دې فاعل باندې لعنت ویل شوی دی دا اولی قال صحابه له من لاعنان یا رسول الله اذا لا پیغمبر دا لاعنان څه شي قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الذي اغسل يتخلى في طريق الناس يتخلى في طريق الناس دا سره يتخلى يتغوط ويبولو تغوط کی او بول کی فی طریق ناس پلار د خلقو کی بول کی تغوط کی په محل کې چې خلق باندې تیریږي هغه ته په ضرر ملاويږي یو او ذلهم یا مستدل د خلقو کی هغه کې بول کی
چې هغه د خلکو د خوب دپاره د غرمې د خوب دپاره نیولی هغه دی کې ګولې کوي دا دی د مناسب د اوښانو د مال کېنولو دی قضای حاجت هر یو سوري کې مکروه نه دی هر یو سوري کې مراد ځکه نبي علیه صلات وسلام هغه ګڼو ګڼو د خرماګانو ونو باغ کې پیغمبر اسلام قضای حاجت دا کړی دی چې باغ وي باغ به سوری نه لري خامخا به لري هر سوری نه هغه سوری چې خل ورته کښېني صحرا بیابان دی هغې کې یو ونه د خل سوري ته کښېني مالته د قضای حاجت وکړه لاره ده لارې په سر باندې خلدي هلته سوری دی هغې کې خلک هغه سوري ته کښېني هر سوری ترې مراد نه دی یتخلا فی طریق الناس او دلته ظاهرا د ترجمه الباب سره مطابقت نشته دی هلته بول راغلي دلته یتخلا راغلی دی یتخلا نو دا راغلی دی ولیکن ته ووایه تخلي عام دی په اعتبار د مفهوم سره تخلي په اعتبار د مفهوم سره عام دی نو دا بولو ته هم شاملېږي بولو ته هم شاملېږي چا د ترجمه الباب موافقت په اعتبار د قیاس سره کړی دی هغوی وایي چې کله دلته تخلا فی طریق الناس دغه ود راغی نو دا بول چې دی نو د هغې باندې قیاس دی لیکن نه صحیح دا دی دلته یتخلا په اعتبار د مفهوم سره دا عام دی بولو ته هم شاملېږي غایبو ته هم شاملېږي نو ترجمه الباب سره موافقه ده په دې کې راغلی وایه وبه قال حدثنا اسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب ابن سويد الرملي دا اسحاق ابن سويد ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم ابن سويد البلوي دې منسوب چې نسبت بلا ابن عمر ته شوی ابو یعقوب کنیه دا رملی دی دې اوسېدونکی دی ثقه راوي دی 250 کې وفات شوی دی همدارنګه امام ابو داود هغه چې کوم دی دویم استاد عمر ابن خطاب ابو حفص کنیه ده عمر ابن خطاب ابو حفص دا سجستانی دی همدارنګه قشیری دی بے آواز قتل صدوق راوی دی یو سل 92 کې د دې وفات شوی دی وحدیثه اتم او حدیث د چا د عمر دا اتم دی حدیث د عمر چې کوم دی دا اتم دی د حدیث اسحاق ابن سوید نا امام ابو داود اشاره کوي چې په مابین د حدیثینو کې اختلاف فی الجمله دا موجود دی فی الجمله اختلاف شته کې حدیث اتم هغه دا وایي چې سعید ابن حکم حدثهما غداوي سعيد بن حكم حدثهما سعيد بن حكم دې حدیث بیان کړی دی سعيد ابن حكم ابن محمد دې ابن محمد ابن سالم ابن ابي مريم الجمحي ابو محمد کنیه دا د مصر اوسیدونکی دی ثقه راوي دی او فقيه راوي دی 220 کې د دې وفات شوی دی هجري حدثهم حديث بيان كده سعيد إسحاق أو عمر مع آخرين سرد نورنا هذا حديث بيان كده قال سعيد أخبرنا ما تخبر كده نافع بن يزيد كلاعي أبو يزيد المصري ده داد شرحبيل بن حسن آزاد شوی غلام ده ثقه چه نراوی ده ثقه و عابد راوی ده یو سر آتش پیته کی وفات شوی اگر وی ذکر کی قال حدثني ما ته حدیث ذکر کړي حیوت ابن شریح دا حیوت ابن شریح ابن صفوان ابن مالک التجیبی منصوب نسبت کیږي تجیب ابن صوبان تا ثقه و ثبت او فقی راوی دی عابد راوی دی دا حیوت ابن شریح دا مستجاب الدعوت لاس کې به کاڼي ونیو په برکت د دعا باندې با نو هغه کاڼي نه الله تبارک وتعالى خرمه دا جوړ کړه یو سن انت په دوس کې د دې وفات شوی دی هغه نه په خرمه
دعا وکړه دعا بلا تبارک وتعالى دا قبل ولا مستجاب دعا نذكر داوي اگر وی هغه داوي ان ابا سعيد الحميري ابا سعيد الحميري دا ابا سعيد الحميري دي وجنا ابن حجر دا مجهول دی روایت د معاذ نه کرتے رضی اللہ عنہ ندا مرسل دی ابو داود چې سماع د معاذ ثابت نه دا حدثه حدیث بیانې چې دینو دا ابو سعید دی حدیث بیان کړی دی حدیث بیان کړی خو دی حیوته دا د چانه حدیث بیان کړی د معاذ بن جبل رضی الله عنه معاذ بن جبل ابن عمرو بن اوس عبد الرحمن انصاری دی خضرجی صحابی دی دا جلیل القدر صحابونو دا یو لوی امام دی په حلال او حرام کې الله دې تلوي چې دینو علم ورکړو په ټول صحابو کې په حلال او حرام کې معاذ رضی الله عنه دا مقدم بدر کې حاضر بدر کې او دی وخت دا د یوش کړو او بیا په شام کې دا وفات شو اتل هجری کې وفات شو یو سل او پندوس د دې مرویات دي یو سل او پندوس روایتونه دا تر نقل شي قال معاذ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اتقوا الملاعن الثلاثه ځان وساتئ الملاعن الثلاثه جمع ملعنتون دا هغه ځایونو ته ویل کېږي چې خلق باندې فائدہ اصلي دغه ځایونه ځان وساته هغه ځایونه چې کوم درې ځایونه خلق فائدہ حاصلوي خلعنت وي په هغه چا باندې چې هغه دې کې بیا ودسي وکړي ملاعن جمع ملعنتون دا هغه ځای چې خلعنت وي په فاعل د دې باندې سمانا اجتنبو ځان وساتئ هغه فعلاتونه چې موجب د لعن فاعل لپاره هغه کارونه مه کوه چې هغه موجب او سبب د لعن د چا لپاره د فاعل لپاره لعن وایي هغې نه ځان وساته عادتن پې باندې لعن عادتن دا موزینه د لعن ده کوم ځایونه دي اغدرين البراد في الموارد البراد يو قضاء حاجت كون بچاك في الموارد موارد دا لارد عبود ویلکیگی و موارد جمع دا مورد دا صاحب دا نهائی وی نو مانا دا اصل کے منحل دا عبو اغزید بیدل دا عبو موارد گذر توی لکیگی آغازے چه خلا دی چینی تا یا نهر تا اب چا ترا دی چینی ترا دی او یا چیزنو نهر ترا دی دی توی لکیگی موارد دی توی لکیگی گذر چیننا خلا دی او بتیوری نهر دی خلا دی او بتیوری دیکھا دا گویا دا دینو خوصو ہے رسول زمانہ مکی خلق و یو زنو کول یا کویوا یا نیمنو یا گذرو چیناوا وسن دی اطراف کی جو بنشتا خل یو زین تا کویوی پریویلوی یا نیهوی یا اوبوی یا چینوی رازی یو زنو اوبوی وفا دا گذرو نڈیر مردون دی مردان کی علاقه دا غی دا جلالا دا جلالا کے دیکم اچرا خوزی کی جلت دی دانی راندر دا گذرو خلق و باغی پسی سندری وقت میں جلالا گذر بے جلالا گذر وانش تو جنکو جی سالنڈے ہو لگا دا بس بولے گا نہیں ذکر دا گذر دیر خطو بے دیرے نا کہ جلالا کیوی تخیگی نو نیم پروانی برابا خیگی اور جو بندر سرائی اور سر بارد ایگی نو بے سرس کو مانے کی کنس کو مانے کی مطلب ادارے کہ تبیر قطع گذر اور ان کو دی خود خبکی گذر کو مانے کی نو دا گذرونه پکاو خدا گذرونه دا کسی نشته وګورئ هر کور کې چې دی هغې کې ګوګلي او پام دی او موټر دی او بس کیسه برابره
نو دا موارد دا هغه دې ته ویل کېږي چې نوي نیر وي خلکو د تلو راتلو ځای چې خلزي او څه کېږي راځي نبي علیه السلام منع کړي وقارعة الطريق او من د لار اضافت صفت د موصوف ته الطريق المقروعه هغه لار چې ټکول شي وخت طریق نه مراد ده هغه لار چې خلک ټکي په پخو باندې خلق باندې زی راځي دا فاعلتن په معنا د مفعول سره ده او ذل او بل بول کول چاته سورتا ځکه دا درې ځایونه دا چې د ځایونه دي دا جانب د لعنت دي دې نو کې خلبول وکي نو خل عادتن په باندې لعنت ویا نبی رسول الله وای د تاسې ځایونه د بول کول نه تاسو ځان کو ساتي باب في البول في المستحم باب دې په بیان د بول کول په چا کې په مستحم کې مستحم هغه اصل کې ویل کېږي چاته حمام ته ویل کېږي ګرم ځای ته او دلته مراد د مستحم او مغتسل او حمیم یو شی دی هغه دې ته ویل کېږي چې خلق کې غسل کوي بل حمیم په ګرم اوبو باندې حمیم ګرم اوبو ته ویل کېږي دی وجنا د دې نو وروسته د دې اسلام کې هر مغتسل باندې هر هغه دې چې هغه کې غسل کېږي هغه ته مستحم دی ویل کېږي چې ګرمي اوبه وي او کدی هغه ته ویل کېږي باب دې په بیان د بول کول په مستحم کې غسل خانه کې غسل خانه کې بول څنګه دې کې د علماو اختلاف دی علماو هغه په دې مسله کې اختلاف دی جمهور علما وايي کزم کنرموي او کچوي نو بیا جائز نه دی بول کولا کچز مکدا خاورا دا پرند دا خورا دا هغه کې بول کې جائز نه ځکه چې بول دی وکړي بول چیرته دی امان ته جذب کوي امان ته پکې وي او که کوک دی وي کان دی فرش دی سیمټ دی فخذ مکدا بول دی په باندې وکړي نو بیا جائز دی ځکه شاته او په باندې راځي او بول هغه پوری امام نووي بالعکس امام نووي وای که خوروي که چزم کوي جایز دی ځکه بول چسب کوي ځان ته راکاږي که فرش وي کاڼې وي پوخ ځای دی جایز نه ولې ځکه چې پوخ ځای نه جذب کولی نه شي بول یې په باندې کثیره دا پرتې لیکن جمهور علما وای چې مطلقاً جائز نه بالکل جائز نه مطلقاً ادب دار چې نه په نرم مکه کې جائز نه په فخذ مکه کې دا جائز یوم جائز نه د دې وجنا دلتا عمل په روایتین راغلی په دوه روایتونو باندې عمل مکه کچز مکه کې بول کوي نه په کاری باندې نه په کوخ ځکه نه په فرش باندې انت بول مکه یو ځای کې مکه عمل په دواړه نه کې سنو باندې کې نه دانا بول باندې کې ځکه ورسته حدیث کې راځي د دین وسواس چې نو دا پیدا وسواس دا چې پیدا کیږي فإن عامة الوسواس منه حديث كذا وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال احمد قال حدثنا معمر قال اخبرني اشعث وقال الحسن قال احمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن اسد الشيباني المروزي ثم البغدادي ابو عبد الله الذي كنيدا نو دا په بغداد کې پاتې شوی یو د ائمهونه دی حافظ دی احادیث دی فقه راوی دی حجت دی په یو سل ویل کې دا وفات شوی دی عمر او یا کالو هغه روایت کې او حسن ابن علي حسن ابن علي ابن محمد الهذيلي ابو علي خلال دی کنیه د مکه مکرمه ته ثقه حافظ راوی دی 202 وفات شوی قال دا دوار وی استادان احمد حسن وی حدثنا عبد الرزاق حدثنا منته حدیث بیان کړی دی عبد الرزاق هغه منته حدیث چې دنه دا روایت کړی دی
عبدالرزاق حدیث بیان کرے عبدالرزاق ابن حمام نافع الحمیری دے ابو بکر کنید صنعانی دے سقا حافظ راوی دے نو په آخری عمر کې بیا دا سترګې وړاندې شوي او بیا تغییر په حافظه کې راغلی او فضائلو کې د دې نه ډېر روایت نقل دي ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړی یو کان ممن یخطي دا هغه چا نه و چې دا کله کله خطا کېدله چې کتاب نه غیر د حفظ نه به حدیث بیانوله دا خطا کېدله من ذات اعقال عمر او په 211 کې د دې وفات شوی چې کتاب نه بیانوله صحیح حافظین چې بیانوله کله به دا غلط شو قال احمد وی احمد ابن محمد دا وی قال ویل دی عبدالرزاق حدثنا معمر عبدالرزاق وی چې حدثنا معمر دا احمد دا شیخ د امام ابو داود هغه داسې ویلي دي حدثنا معمر دا معمر ابن راشد الاسدی دی ابو عمرو کنیه د بصری اوسیدونکی دی او بیا په یمن کې اوسېدلی او ثقه او فاضل راوي دی ځکه د دې چې روایت نقل کوي د په روایت د ثابت او د اعمش او د هشام نه هغې نه روایت چې دی څه کوي هشام د عروه نه نقل کوي روایت په دې کې څه شی موجود دی نو نور ثقه راوي دی فاضل راوي دی ثبت راوي دی خو چې کله روایت د ثابت او د اعمش او د هشام نه نقل کوي د دې روایت کې بیا نقصان موجود دو یو څه ضرور په نوم وفات شوی قال اخبرني اشعث ای ما ته خبر را کړی د چا اشعث ګوره وقال الحسن دا دویم استاد شیخ ثانی د امام ابو داود هغه به روایت ذکر کوي د اشعث ابن عبدالله نه د حسن نه داسې وایي چې غرض د امام ابو داود د دې قول نه وقال احمدو بیان د اختلاف دی په دې سندینو کې دې کې اختلاف چې زما دو استادان یو احمد دی بل حسن دی نو د دواړو استادانو سندونو کې دې کې اختلاف دی اختلاف سندینو کې اختلاف هغه داسې وګوره ورته په روایت د احمد کې تصریح بالتحدیث راغلی قال عبدالرزاق وی حدثنا معمر قال احمد یا عبدالرزاق وی حدثنا معمر وګوره لفظ تحدیث راغی کرانه لفظ تحدیث راغی او بیا معمر سوی اخبرني اشعث ما ته خبر را کړی د اشعث تصریح بالتحدیث شوا ولفظ اخبرني باندې د اشعث نه چې روایت نقل کوي معمر سوی اخبرني حدثني تصریح وشو په تحدیث باندې او دا حسن دا دویم استاد د امام ابو داود هغه چې روایت نقل کوي د چانه عن اشعث هغه روایت معنعن دی روایت د حسن معنعن دی په عنعنی باندې په عن سره نقل کړی دی اختلاف یو دا دویم دا دی اشعث چې دویم دی کې ذکر شوی دی نسب یې ذکر شوی منتسب الی ابیه دی اشعث ابن عبدالله پلار یې ذکر دی او دا معمر چې روایت کې قال معمر اخبرني اشعث پلار شته یعنی پلار ذکر دی نه پلار ذکر نه دی حسن چې روایت ذکر کوي نو پلار یې ذکر دی او په اول روایت کې پلار نشته دریم فرق دا دی چې دا روایت د احمد او عبدالرزاق په مابین کې معمر واسطه راغلی عبدالرزاق او د چا د اشعث په مابین کې معمر واسطه ده په خلاف د حسن ابن علی نه هلته واسطه شته حسن سوی روایت نقل کوي د اشعث ابن عبدالله نه
اگر وی د چانه د حسن د عبد الله بن مغفل نه واسطه پکې نشته ده. الته د احمد او اسماء بنت معمر واسطه وا. الته د حسن وی روایت د اشعث ابن عبد الله د حسن روایت نه کوي. معمر واسطه شته نه معمر واسطه نشته. دا څه کوي چې غرض د امام ابو داوود دلته اشاره ده بیان د اختلاف ته په سندینو کې. واړه استادانو په سندونو کې اختلاف دی او دا اختلاف په درې طریقو باندې راغی. یو کې لفظ تحدیث دی او بل کې نشته. یو روایت عن دی، بل روایت په تحدیث سره دی. اشعث حسن چې نقل کوي منتسب الی ابیه دی، بنا نسب ذکر کوي په اول کې ذکر کوي نه. او بل معمر واسطه د احمد په روایت کې شته، په د حسن په روایت کې نشته. ذکر ویا قال دا معمر ویا حدثني ما حدیث ذکر کړی لچا حدیث ذکر کړی د اشعث ابن عبد الله ابن جابر خدانی دی. دا ازدی ابو عبد الله د بصری اوسیدونکی دی، نسبت اطلاق تکیږي. ابن حبان ثقات کې ذکر کړی امام عقیلی وی د دې حدیث کې وهم دی او امام نسائی وی دا ثقه راوی دی. امام نسائی نه ما سوا نور و چې دا ثقه راوی هغه به ذکر کوي د چانه عبد الله ابن مغفل نا. عبد الله ابن مغفل ابن عبد نهما ابو عبد الرحمن مزنی کنیه دا صحابی دی. بیعت پیغمبر سلام سره کړو لندې د ورنا دغه د ورنا لندې دا بیعت کول دا ګور ډېر فضیلت لري کړه. فضیلت دی قرآن کریم کې دا ذکر الله تبارک وتعالى کوي یبایعونک تحت الشجره چې ورنا لندې تاسو سره کوم بیعت کړی دی. دا په بصره کې وو 5 هجری کې وفات شوی دی. در سرویف د دې مرویات دي در سمیخ مرویات. قال عبد الله قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یبولن احدکم وولده کی استاذنا فی مستحمه و مستحم کی فاغ غسل خانہ کی آگا دیکھے چگر بھی یک وزاد پار استعمال ہے. ثم یغتسل فیه اغین بعد غسل کے پکی. علامہ طیبی وی دا عطف دے ففعل منفی بانے او دا سمرا گلے سمر استبعادی رے سمانا بعید لرے خبر دا عاقلنا چھ علتا غسلم کے علتا بولم کے عاقل سرے دا سے کار نکیا. دا نہی چراغلی دا جمعنا تعلیل ذکر کئی دا حدیث کی دا سے کار مکوا چھ ہم بول کے او ہم کے غسل کے. دا دیر بعید دا دا عاقل د اوخیار سړی نه دا خبره لري دا چې چیرته بول وکړي ماته غسل کې داسې مه کوه. قال احمد ثم يتوضا فيه. احمد بیا روایت دا دی چې بیا اودس پکې کې ولې دا کار نه کوو. فان عامه الوسواس منه ځکه عامه وسوسه د دې نه پیدا کېږي. عامه وسوسه څه معنا؟ کثرت د وسوسې د دې نه حاصلېږي. ولې کدا متصل وای ما ته به یو شی د بولو نه رسېدلی وای که بولې دې وکړې بولو د پاسه په ځان اوبه واچولې لوټه دې واړوله جړ جړ لاندې دا اوبونه ساس کې رشاش به درته رسېدلي او چا ته دې پښو ته دې رسېدلي. وسواس درته پیدا کېږي. دا کار مه کوه. دا وسواس پیدا کېدل دا د نرمې کلکې زموږ پورې خاص نه دی، دواړو باندې پیدا کېږي. دی وجنا قول په مختصر کې مطلقاً جایز دی. مختصر کې مطلقاً جایز دی او کته وسواس پیدا شي پرې ومه دی کنه کې دې پرې مې دې وګدان دي لاړې بیا دې وچلې باندې کوونه دې نجس وګدان دي لاړې په دی واجولې بیا نجس وګدې کو کرا بیا پرې ودا بیا نجس وګدې لاندې لاړې نو دروا پر دروا دا کوټ ټول ورته وسواسي سره ټول لورت اوبو کې غسل کوي او دسونه کوي استنجا کوي کېږي استنجا نه کېږي. داسې وسواسیان شته چې نهر ته لاړ شي نزعه د سراویل وکړي لمن د مخکې نه روانې وروسته پورې د اوږې باندې وتړي سهار نه لګیا وي تر غرمې پورې او د دې
بس استنجا کوي استنجا کې ته کې استنجا نه کی او استنجا چې وشي بیا په لاس کې انټو کې دا به لاس نه پاتېږي دا استنجا کې وکړه دا چې شوی دا پاتېږي دا څه وسواس نه پیدا کیږي دا کار نه کوي وسوسه بچیو وسوسه بچی سي کې وسواسي سره دا به وسوسه پورا جوړ کړي دي دا بچی پیدا وسوسه تر دې کوشش وکړي بنا وسوسه شیطان وسوسه چې مونږ نه نشي شیطان وي او داس ته نه دي شي او داس مخ دې وښ پاتې دا تا ګیره ته وردا دې وښ پاتې ورته شي دا ته او داس ته جوړ شو مونږ نه کی ورته شر کار دې دې نشي بس کی بیا وسوسه ختمي او غدي په دې وګورئ چې موږ څنګه بیا هغه نه باندې وینځه پسې وینځه نامدا غوکه نیت مې کړې نه په کوم نیت مې کړې نه په کوم وځي دې سړی ټول مونږ ته نه لاړ چې نیت مې کړې وې دی وکړ نیت مې کړې نه په کوم دا وایي دا وسوسه ده یبي له سړي دا بول مونږ وا څنګه دینه وسواس پیدا کی وایا به قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله احمد بن يونس بن عبد الله بن يونس ده نسبت نکته شوی د یونس بن عبد الله بن قیس کوفی تمیمی ده ثقه حافظ راوی ده دا وقوفه کې چې وفات شوی ده سلوک نوی کال د عمر او 220 په هجری کې دا وفات شوی ده 220 هجری کې دا وفات شوی ده دا وی حدثنا زهيرنا دا زهير ابن معاوية ابن جدير ابو خيسمة الجعفي الكوفي الكوفي بسيدون كده نو دا سقراوي دي البته دا ابي اسحاقنا روايات بعد اختلاف اوریدلې دي په دې باندې بعض علماء چې دین هغه دا کړي دین اوریدلې هغه روایت کې چانه داوود ابن عبد الله داود ابن عبد الله اودی ده نسبت چې کېږي د اودی دا اود ابن سعد ضعافری ته کېږي نسبت ضعافر ته شی ضعافری دا ضعافر دا یو شاخ دی د اود نه او غټه قبیله ده ابو العلاء کنیه د کوفي اوسېدونکی دی او ثقه راوي دی هغه نقل کوي د حمید حمیري نه حمیري وهو ابن عبد الرحمن دا حمید حمیری ابن عبد الرحمن الحمیری دے البصری دے ثقہ فقی راوی دے قال دا حمید وی لقیت رجلا دا مخاموش دیو سڑی سرا صاحبا چه دا ملگل شیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام سرا نبی علیہ السلام سرا ملگل شیع دا سڑے معلوم ندے دا ضرر نرسی روید مجهول ندے ولی دا کدا صحابہ لے الصحابة كلهم عدول بعض كريم كرده دا سرين مراد دا حكم ابن عمرو بن فارد سوي عبد الله بن سرجس ده سوي عبد الله ابن مغفل مدني ده دا اتنا مراد ده كما صاحبه لك من قرشيا كري نبي السلام سر ابو هريرة قال ابو هريرة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام منا کړی دا ايام تشت احدنا كل يوم شګو منته یو زمنګنا كل يوم هر ورځ کنه تنزیه د تحریم نه دا بعد طرفو دې د تزیه دین اجتناب کا دا سه مکوا همیشه تی ګمندا استاد کړي دی او ګیره د ټول ورځ په کې لګیاوي دا مکوا هر ورځ بدا ګمندې نه بلکې کله کله جمعه کې یو ځل دوه ځل کې دینو دا ګمندا وا ولی ځکه ته سوګي سړی چې ټول ورځ ته یې نه ګمندا چې تا نه خزه جوړېږي خزه درنه جوړېږي ولی ځکه دا تدین چې کوم دی دا کار د خودو دی په حق د سړو کې دا چې جنو په حق د خودو کې خزه پوره ویسته ګمندی سر سنت برابرۍ پروا نشته دی ځکه دا تدین په حق د خودو کې اوسع دی داسې شته تدین کې د تدین چاته ښځه به تا ته تدین کوي ته خو ښځې د تدین مه کوه نو کله کله ګمندوه همیشه نه چې ټوله ورځ او ورځ کې هر ورځ لګیا وي
ومن دو قید اینا دا طرفو دا تدید دین اجتنابك او يقول في مختصره او یادا بولی کی فدیه دا غسل کم دے کہ غسل کی التا بولی کی باب النهي عن البول في الجحر باب دے بیان دا نهی کی دا بولنا في الجحر بچا کی خسری کی جحر آغت دے وینے کی آغت دے ایک عوام حاضری کی درندگان پکیوی سریگ پکی دیده که بول مکوا ذکر دی که دا بول اکری زهری رسیز ده آغا زهری رسیز با تکلیف در طور زهری رسیز ده بول ده اکر دیر تکڑی مار ده لرم ده جو سیز در او بولی در پسی یا با تمخ که آغا با در پسی مندی بولی دا کار مکوا دیو جنا او باری یو کسو هغه د نبی صلی الله علیه حدیث راوړل هغه دا ویلي دا بول کول په سوري کې هغه دا څنګه منشي د دې وجه څه ده دا سوري کې څه چل دی دا خبره وکړه او بول وکړي په سوري او سوري کې دننه تورې مچې وی هغه راوړل تورې مچې هغه ورپسې را چې دې ځان اخواته پاتې څو کوله په دې شی باندې وکړه زیب په زیب زیب په زیب خلق الله په خدلا چې دا نه چې شریعت کړی دا نه دې کې چې نه حکمت ځکه دا چې دا صرف نازک دی دې باندې د لړم په دې باندې د مچي او بیا ډمبر چې دن هغه مخوري الا ماشاء الله چې ته بچ او دا څه دی چې دم ته خلق ته کار کولای څوک به د مې د خپل د دم زده نه ځکه بول کول په سوري کې ځکه دا نبی رسول الله د دینه معنا کوي وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام ابن عبد الله ودي وجنا ابن عبد الله ددي جنو دا غیر دوی او دا دستوایی دی او بصری اوسیدون کې یمن کې اوسیدل به بصری ته چیدن الله صدوق راوی دی البته کله کله په روایت کې غلطي کې واقع کېدل او 200 هجری کې دا وفات شو او حدثني ما ته حدیث ذکر کړه ابي فلا چې شام ابن عبد الله د ابو بکر بصری دستوایی دی دیو جامع راوړی تجلیل ته دستوانا څنګه ورته دستوایی ویل کېږي دا څنګه ثبت راوی دی د دې نسبت خلکو د پلان قدریه او تولا د دې قدریه او عقیده دا لرله او اته امیا کان عمر یو سره سرور پندوس کې دا وفات شوی هغه ورته د چا د قطاده سره د عبد الله بن سرجس رضی الله عنهما عبد الله بن سرجس المزنی دا حلیف د بنی مخزومه وره دا صحابي دی او بصره کې چې دنو دا وسیدلا او دا چې دنو رواتو د مسلم نه دی او مشهور تلامذه د قتاده عاصمه او دا د دې چې دنو دا تلامذه دي یا شاګردان دي نو بیا تلامذه دي قتاده عاصم او همدارنګه د دې نماسوا نور د دې شاګردان اغین روایت دا نه نقل کوي کړه قال عبد الله وی ان نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر سلام نها مانا کړي ان دوباره چې بولی وشي پھر جوهر کو سوري کې دا د عوامو له دی وجنا تا ضرر ورته تکلیف د تور سیا جوهر کو سوري کې بولی کې دا مکه قالوا لقتادة دا تلاميذ ویل قتادة ما يكره من البول في الجحر ما يكره من البول ظاهر دا ادامه موصوله دا مبتدا دا خبر مقدر دے هغه دا دے لماذا دغه سوال سبب د کراهیت نشوي دے دلته دو احتمال لري دا ما يكره کې ځان په باندې کوئی کا دو احتمال لري یو احتمال دا دا ما چې کوم دې موصوله ده دا ما موصوله ده او دا يكره راغلي دا سیله ده دا من البول دا بیان د چاکی د دې موصول او د دې بیان کوي من البول دا بیان ده ما بیان ده ما يكره من البول في الجحر ما موصوله ده او دا يكره چراغله ده او دا رسیله ده او دا من البول دا بیان ده
موصول سرد سیلینا دا مبتدا دا ماذا سببه خبر محذوب دے ماذا سببه مانا دا دا آغا شے چه آغا مقرو دے یعنی چه سوری کی پیشاب کول دی بول کول دی جدی سبب سشے دے مقرو دے چه سوری کی بول نکے آیا دا بول او سوری کی مکوا جدی سبب سشے دے دا آدھا جدا خبر اخلا آنا کانا یقال انہا مساکن الجن یو دویم دار داما استفهامیت او دا پا مانا دا لما سر او دا من البول دا من زائد دا بول نائب فاعل دا دیکھ رہو دا بے ودا سے لما یکرہ البول فی الجوہر جسو جنا دا بول کول مکروشی بھی دی کو سوری کی بول ولی مکرو دی دا بول کول کو سوری کی ولی جائز دی ولی مکرو دی دا بول کول کو چاہتے کو دی سوری کی نو قال حشام وی کانہو یقال بالکدلا انہا مساکن الجنی چدا زید قصیدون چاہت جنیات دے مساکن الجنی دا زید قصیدون پیریان دے دا انہا ضمیر یا چوفر دراجے دے دا دلالت کی پریبانی دا موانس سے مائی دے علامہ سندھی وینا دا انہا ضمیر موانس راغل دے دا تانیس دواجد مراعات خبر ندے دکا مساکن دا چیدنو جمع دا فتاویل دا جماعت سردا مفرد موانس چیدنو دا گردی روایتو کے راضی کہ داستان ابن عبادہ دا جنیاتو چیدنو وجلو کلے بولے مکڑے بچاتی کو سوری کی بولے مکڑے نو جنیاتو دا وجلو بیا خلقو تفتر دا ولی مرش سوری کی بولے کڑے وی جنیاتو ویلے مختلف ضرر ورسو نو اغید آمن حاتفی آواز بوشو نحنو قتلنا یا منگ وجل دے سید خضرج سردار خضرج قبیلی سعد ابن عبادہ دے منگ وجل دے غیبی آواز رغے فرمیناہو بسہم ولم یفتح فؤادا منگ وشترے پکشی باندے زڑی خطا شوینے خطا شوینے دے عدل پدی زربانی منگ وشترے پدی زربان دے لگے دے زڑی خطا شوینے دے فرمینا بسہم من پغشی بانی وشتے فلم یفتح فؤادا زڑی چکم دے دا خطا شوینے دے نو معلومی گی دا جنیات زیدے دا زید چاہدے دے پیریانو دے باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء باب دے بیان دے کہ ما يقول الرجل نو سڑے بکم دعا ہوئی کم دعا ہوئی اذا خرجا لجدا سڑے کودی دا خلانا اللهم صل على كما صليت على ابراهيم وعلى ال الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على تفسيرات وعامة سرد من الطالبات والصحة والكتاب يلا كل بذلك يلا نسبت فضل وكرم باران يلا تبارك وتعالى باران يلا موسميات في مدداري يلا دنیا کی چیز ضرورت کی فقط ہے ہماری بارانوں کم گناہوں دو وجہ باران بند یا گناہوں او دا قیس ابن سعید اغبید مجاہدنا قال جارا میں بشیر ابن کعب عدو ابن عباس فجعل يحدث ويقول بين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو قال اذا خبر ذکر کئی یا مجاہد ہوئی فجعل ابن عباس شروع ابن عباس لا يأذن لحديثه وگن کے فضل حدیث دلر ولا ينظر الیہ ند بشیر حدیث تکتلے نے وقت کے فضل او نے ورد حدیث چیزیں ندا کتلے وجه متنفر اذا خبر وشوا نفقالا ولد بشر ابن عباس مالي سني ما لرى لا أراك تاني لم تسمع لحديثي زما حديث سبب منيسي أحدث كذا ذات حديث بيانون
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمعوا أورنا فقال ابن عباس إنا كنا مرة بشك منغا ويوزل إذا سمعنا من بجوار رجل يوصلنا يقول أغبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب أول ابتدرت وأبصارنا جلدي وكولا أغا تسترق زمنغا شوئن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقي بدا سمتوجه وأصبينا إليه بآذاننا من بكي وجلدي تبغنا خلا فلما ركب الناس الصعبة والذلولة هر كلا خسوارو شو فسركشو تابدان كفواني لم نأخذ من الناس نأخذ من دخلنا إلا ما نعرفه مگر آغا چمن پیجنو كان معروفا آغا حديث نقل کچھ آغا معروفی آغا حجتوی آغا کی علامة صدقوی آغا رویت چیزت نقل کو معروف نوی حجت نوی آغا کی علامة صدق نوی داسی احادیث منگا ندکر کو دا په هغه وخت کې ابن عباس كنا مرتن یعنی په هغه وخت کې مخکې ظهور د کذبنا چې دروغ ښکاره شوي نه وه چې دروغ هغه نه وه ښکاره شوي موږ به حدیث نقل کوله او اوس ډېر احتیاط کوو وایه وبه قال حدثنا داود بن عمر الزبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه ابن عمر روایت کې د چانه ابن ابي مليكه نافع ابن عمر هغه روایت کوي ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه بن عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه ابي مليكه جديد بن زهير بن عبد الله بن جدعان ده دا تيميه تيم ابن مران د مکی مکرمه د ابو بکر کنیه دا چینو د ابن زبیر هغه قاضي دا مکرش دا روایت کوي قال دا ابن مرکبی كتبت ما ولد ابن عباس اسال ما تقوس پر ان يكتب لي كتابا چولي کما ته کتاب ويخفي عني او پټ کا زمانہ اے کتاب را تولی کا هو يخفي عني او پټ کا زمانہ ان يكتب لي كتابا ويخفي عني زمانہ پټ کا نو کتاب را تولی کا اس خبری زمانہ پٹے کا آغا خبری احادیث پٹ کرانا چاہی کی خوف د فتنی وی آغا حدیث رانا پٹ کا چاہی کی فساد د اعتقاد وی آغا حدیث رانا پٹ کا چاہی سبب د قصور د فهم وی دس احادیث پٹ کا چا قصور د فهم وی یا فساد وی عقیدہ فاسدی گی او یا خوف ویری د فتنی وی داس احادیث زمانہ پڑھ دا خبر اکڑا نو فقال ولد ناسخ دا خبر ابن عباس وی ولد ناسخ بچے دیر مشفق و مخلص انا اختار له الامور زغرکو مدید پارا سکارونا چه مناسب د حال دی سروی اختیارن په غروالی سرا چه دی حال سر مناسبی اورتنی کوا و اخفی عنه زپٹوم لدینا ما لا يناسب حاله چه حال سر مناسب نوی نو آغا تینا پٹوما آغا دا پٹوما ایسا شیارا تولیکا و سملیکا تولیکا او سملیکا نو دلتا ذکر چکم ویروی فتنوی فسادوی زما فهم پرتا رسیگی نا نو آغا سیزونا چیزی نو آغا راتا ملیکا ابن عباس بکتے کی دیر تابعدار بچے مشفق بچے دے او دیر زیاد کہ دیر مخلص دے چاگت تک خبرہ آغا دا ذکر کیا معنی دادا کہ دا سیدہ علی فتنو دا دفع کے ودا سے خبری ملی یا دا سے خبریں چتولی کی آگے کی چیزیں خلاف یا دا سے خبری اولی کی آگے کی خلق زمان فهم زین باقی بانے کار نکی دا سے خبر ندان مصاب دیا اولی نو قال ابن ابی ملیکہ ویا فدعا بقضاء علی رضی اللہ عنہ ابن عباس رابالا نکرف فیصلو دا علی رضی اللہ عنہ بانی ذکر علی رضی اللہ عنہ پین ذکر قضاوت کرو
هغه فیصلې راوړي هغه فیصلې راوړي 15 کاله وګوره شریعت 15 کاله هغې قضاوت کړی هغه فیصلې راوړي اول چې یو مقدمه وي یو مقدمه په 15 کاله نه 10 کاله کې ونه فیصله په 20 کاله کې 50 داسې مقدمې شته 50 کاله کې ونه فیصله فیصله کېږي بس ځوان وي سپینګیری شي مړ شي مقدمه باقي پاتې ځکه شریعت فیصلې زر زر کېږي بس راغی مدعي دی مدعي دی اسباب او اسناد شاهدان ته برابر کړو قاضي حکم وکړي فیصله دې 15 کاله قضاوت کړې دنیا فیصلې کړې هغه فیصلې راوړي وجعل شروط يكتب منه اشياء لیکل د دې نسل سيزونه او يمر به شيء تیر دې په سيزونه باندې ويقول ویل والله باندې پالا قسمي ما قضى بهذا علي فیصله په دیوان علي نه کړی رضی الله عنه الا يكون ضل مگر دا چې علي رضی الله عنه چې نو گمراه شوی وي معنا در ما يقضي بهذا الا ضال فیصله نه کوي په دیوان گمراه فیصله په دیوان علي رضی الله عنه نه دا کړی مگر دا چې دا او په جندل شي چې علي رضی الله عنه دا گمراه دی او دا معلومه ده چې علي رضی الله عنه لم يضل نو په دې باندې معلومه شو چې علي رضی الله عنه په دې باندې فیصله دا نه ده کړې د علي رضی الله عنه په فیصلو کې خلق د ځان دا داخل کړي دي او نسبت علي رضی الله عنه ته کوي وبه قال حدثنا عمرو بن نافع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أوتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهم بكتاب في كذا علي فما إلا قدر علي فمحاه نقي محوك إلا قدر مگر څه اندازه نه واشار اشاره سفيان بن عيينة بذراعه دا یو ذراع پرېښودل نورې محوک ودا د علي رضی الله عنه چې د فیصلې هغه دا نه دي نورې محوک یو ذراع وبه قال حدثنا حسن بن علي الولي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله تعالى عنه داوي حسن حلواني دا حسن حلواني دلته دا یو خدا سند چې راغلی ما سوا د حلواني نه دا ټول سند کوفي دی د یو علاقې والا راویان دا جمع شوي هغه روایت کې د چا نه قال حدثنا ابن ادریس هغه روایت کې د چا نه د اعمش نه ابن ادریس هغه د اعمش نه روایت نقل کړی د اعمش سلیمان ابن مهران دی ابو محمد دا تابعی دی هغه روایت کې د ابو اسحاق نه ابو اسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي دی تابعی دی او دا ابن ادریس چې دا راوی د اعمش نه کې د عبد الله ابن ادریس ابن یزید او دی دا د کوفی اوسیدونکي د ابو محمد کنیه ده د دې په امامت او اتقان او فضیلت او عدالت او تقوا باندې د ټولو اتفاق دی ټول اتفاق دا ابن ادریس دې خپل لور ته ویل چې کله هغې ژړلې دې ته چې امارات علامات مرګ راغلي ابن ادریس ورته یې جاړه ما دې کوټه کې ما 4,000 ختمونه د قرآن کریم کړي ته ولې ژاړې ما څومره ډېر زیات چې دی هغه تلاوت هغه دا کړی نو دې روایت ذکر کړي قال لما احدثوا تلك الاشياء کله چې دوی پیدا کړل دغه څیزونه بعد علي رضی الله عنه نه علي رضی الله عنه وروسته د علي رضی الله عنه فیصلو کې دې جعل تدبیر وکړه اساس څیزونه پکې داخل قال رجل یو سړي ویلي من اصحاب علي رضی الله عنه هغې شاګردانو کې سړي ولې قاتلهم الله أي علم أفسد الله دې مړه کې ووژني أي علم أفسد چې دې څومره علم دغه خلقو څومره علم غارت کړی دی څومره علم یې غارت کړی دی دې خلقو دې کې اشاره دې ته کوي چې روافضو شیعګانو په علم د علي رضی الله عنه کې د دې په احادیثو کې د ځانه باطلې خبرې جوړې کړي هغې ته نسبت کوي روایات او د اقاویلو نسبت دا د ځانه جوړول دا ټول علي رضی الله عنه ته هغې ته نسبت دا کړی قاتلهم الله خیرې وکړي بیا الله دې دا خلکو باندې خدای لعنت
قاتل ولا دا الله د رحمت نه لري قاتل ولا دا دې کو وجني یا قاتله الله د دې شناعت او قباحت مستحق دي د دې جعلی رضی الله عنه باندې څومره علم غارت کړي څومره علم تبا کړي اي علم افضل څومره علم دې فرقوار وبه قال حدثنا علي بن عشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش علي بن حشرم قال حدثنا أبو بكر دا علي jadi kunia Abu Hasan Marwazi لا ده دي كونيا او ابو بكر ده ابو بكر بن عياش ابو بكر يعني ابن عياش ابو بكر بن عياش دا لوی امام دې په فضیلت دې په تقوا باندې ټول علماء اتفاق او سوې دا نوم دې محققین علماء صحیح دار دې دا نوم چې دا کونیه چې کوم دې دا نوم دې نه ماتوا بل نه می تسرونه دې او سوې نه نوم عبد الله یا محمد یا صادق شعبہ دې نوم دې دوی د ابراهیم نو هغه وای ما تخفل پلار ویل دا دوی وی ابراهیم وای هغه وای چې بچیا ان ابا کلم یا چې واحد شته اوسه پورې به حی کار مې نه کړ دې دوی ته وای چې ما د دیش کلو نه دې خواته په هر ورځ باندې یو تر قران کریم دا ختم کړ دیش کلو نه خواته روزانه ما قران کریم ومن غوي مشكلتي صار بقوم وبقوم مشكلة وديشي غير بعد الساعات تلاوة نور وفات عندكم ورئيس بقول ما تقيم وقيدة يا غدي ما ديگر كرده او ما قام يا دعوة في مطالعة او نور تيم کو ملاويگینا او سهر کو بشي سبا بشي نن بشي دیگا بشي ایچه بشي بس تلاوت باندې میاشت باندې تو قرآن شریف تفسیر دي صوفي سره هغه دي چې سرور میاشت کې قرآن شریف ختم او ورځ چې دیانو په تلاوت کې دا نه راغله خبره قاریانو ته چې تاسو ولې تلاوت نه کوئ سلوکی میاشت زه قاریان باندې الله رحم کړی دا رمضان مبارک میاشت ختمونه په کې دا یو باندې دا رمضان مبارک میاش نوې نو قاریان و یو قرآن شریف یاد بل وخت تلاوت شل منټه کې تلاوت کو دینه چې چاته دې تلاوت شي به ترې شي نو دا دو سپاره تلاوت کوي ونی تلاوت کم از کم قاری ورځ کې درې سپاره تلاوت ذکر درې سپاره تلاوت هغه لپاره 45 منټ 45 منټ څه درې سپاره تلاوت راکوي نو بیا ما دیش کلو رسیدا کار کړی او بیا دې زوی ته ویلې یا کو نه یا کان تاسو اے بچیا د الله پاک د خلاف نزان او ساته په دې ورپا کې دې کوټه کې چې زیما دې کې ګور د الله مخالفت ونه ولی وی انی ختمت فيها ما په دې کې دول زره ختمونه په دې کوټه کې وی دې کې مخالفت ونه کې نافرمانی د الله ونه کې ګناه کې داغا داونه چې کله امارات د مرګ راغلو لوري وا هغه لوري چړلې هغه یو دې یا بنیتو لا تبکی اے لوري جانا ما آیا ته ویریږي په دې باندې ځان دې لپاره چې د دنیا نه راړم او مرتبه الله تبارک وتعالى عذاب راځي او زما امید دې چې الله به عذاب نه راکړي ولی وقد ختمت في هذه الزاويه دې کوټه په دې کل کې 24,000 ختمه ما سلیری زره ختمونه کړي الله تعالی ما ته امید ده چې الله به عذاب دي علماء دومره روایات نقل لي دي دغه قرباني کان قرباني ورکړي تاسو موبایلونو زمانہ هنو کله ګوتا کې کته ورکړو او ټول ورکو کې ساړې اخلي او حتی هغه سړی لپاره د بدبختۍ علامه وګرځي
هغه په سفر کې مونږ یې دا خسر دنیا او آخرت چې دنیا او آخرت دواړه سړي تباہ شي هغه به دا سړی مونږ نه ناوی تاسې زهد تقوا پرهیزګاري هغه داسې حد د هغې څنګه دا رسېدلي موږ هر څه ته وخت پیدا کړو اوس که سړی وایي ولکه راځه دېګا ته دعوت ورو ته پوښتې څه شی دي اور دې که بادینګر مې پخ کړي دي یاره موږ سبقونه شروع دي مطالعه کوو موږ اړتیا نشته موږ یې چا دعوتونه نه کولو موږ مطالعه کوو او چې ورته لکه نارې په خبرې شي اوبو موبو تکلیف هم پکې نه دی کړی ساعت هم همداسې پخ کړې سره کړې ده میدان درکو شو نو دې وجې نه اوس دعوت ته موږ وخت ورکوو بل شي ته وخت نه هغه ورکوو ولیکن دې ته موږ ټیم دا نه او خاص کر وایي چې یاره دلته داسې فلانی شی دی خو داسې په یو بل طرز و طریقه باندې خوښېږي استاد څه مولانا یې د طالبانو ټیک خیر موږ یې د اخرې ویلې چې یو قسم شی کوم یو چا باندې په کوم دوست مې هغه بیخي ناشنا ده کب پخې ډېر ناشنا ده بس داسې مرغوبې خبرې پرې مو ډېرې صحیح چې دونه مرغوبې خبرې کوي د سیند غاړه اجبر او رښتیاني داسې کاغذونو ماغذونو کې کب وکړي د دې کې سړېږي نه او ډېر هغه یې داسې طریقې باندې داسې مرغوبې خبرې خلکو کې موږ ورته وخت ورکوو په تلاوت ته دې وخت ته هغه نه وي مطالعې ته وخت ته هغه نه وي دې خلکو دومره محنت خواري کړې قال سمعت مولد بن المغيرة يقول دي ببني لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه دي بني داوي يقول دي بني لم يكن يصدق يا يصدق لم يكن يصدق یا دا صيغه معلومه ده يصدق لم يكن يصدق ينصر صيغه معلومه ده د باب د نصر ينصرون ده يصدق بشي الا من اصحاب عبد الله بن مسعود دا کلمه ده منا دی وقتی ودا زائد شي ځان می کوی کا کلمه ده من زائد شي اصحاب عبد الله بن مسعود دا اصحابو دا عبد الله دا بفاعل دا يصدقو دا پارشي معنا دا چې حضرت علي رضی الله عنه معنا دا چې حضرت علي رضی الله عنه نا پر روایات د احادیثو کې چا رښتیا صحیح ندي کړي ندي ویلي چا روایات صحیح ندي نقل کړي مگر تلامذه د ابن مسعود نا ابن مسعود تلامذهونه د علي رضی الله عنه نه چې کوم روایات د احادیثو چا رښتیا او صحیح ندي بیان کړي ما سوا د شاګردانو د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه یو دا معنا من بدایت شي اصحابو دا په فاعل د یصدقو د فارش فاعل بد معنا بدا شي چې د حضرت علي رضی الله عنه نه روایات د احادیثو کې چا صحیح او رښتیا احادیث ندي بیان کړي چا رښتیا ندي ویلي ما سوا د شاګردانو د عبد الله بن مسعود نه دي چې د بالکل رښتیا ویلي دي دي رښتیا او یا دا صيغه مجهوله ده يصدق دې صورت کې دا په باب تفعیل شي يصدق دا من اصحاب دا من بیانیه ده من اصحاب عبد الله بن مسعود معنا دا ګورا معنا دا د حضرت علي رضی الله عنه هغه روایات معتبر او مصدق دي چې کوم د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تلامذه د حضرت علي نه روایت کړي دي دا خط قابل اعتماد دي او په دې باندې روایت اعتماد کولای شي او باقي روایت د روافضو شیعاګانو د هغې د تحریف ښکار شوي دي هغې تحریف ښکار شوي لہذا د فقه حنفي د هغې زیاتت
زیادت اعتماد زیادتر اعتماد او بنیاد دا د ابن مسعود او د علي رضی الله عنه شاګردانو دغه د عبد الله بن مسعود د علي رضی الله عنه شاګردان دا قابل اعتماد وګوره د علي رضی الله عنه هغه روایات مصدق دي هغه روایات تصدیق کول شي چې کوم روایات نقل دي چانه د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د شاګردانو نه ما سوا بل چا باندې اعتماد نشي کولای هغه د خوارجو د روافضو د هغې چې دی نو د تحریف هغې ښکار شوي دا روایت دا مصدق دي نو ځکه د فقه اعتماد ډېر زیات دا په چا باندې دی په هغه روایاتو باندې دی چې کوم روایات د عبدالله بن مسعود او د علي رضی الله عنه راغلي وي یا د دې د تلاميذو د شاګردانو نه نقل شوي اللهم صل كما صليت